مقبرو ته تلل څنګه دي؟ د نارینهو دپاره قبرونو ته دعاګانې کول او وغیره وغیره دا څیزونه څنګه دي؟ د نارینهو دپاره مقبرې ته تلل دا بالکل جایز دي او نارینه چې کله یعنی سړي دا چې کله مقبرې ته ځي نو په دوو سوچونو کې او دوه ارادې دي لازمي د ځان سره کوي. یو خو چې کله دی لاړ شي نو بطور ایصال ثواب او په هغه ځای کې هغه مړي ته دعاګانې وغیره او تلاوت کول او بیا ذکر و اذکار وغیره کول او هغه مړي ته وربخل یو اراده خو دې دا کوي. او دویمه اراده دا د نصیحت کوي، د عبرت کوي، یعنی د هغې ځای نه د عبرت اخلي چې یاره دا زمونږ والد دی، دا زمونږ والده ده، دا زمونږ رور دی، دا زمونږ خور ده او دا د بقایا ګاونډ واله دي. دا څه وخت کې زمونږ سره په دې کور کې ژوندي وو، په دې علاقه کې ژوندي وو او زمونږ سره ګرځېده، وس دا د دې تورو خاورو او تورو تنبو د لاندې دي، نو د دې نه عبرت حاصلول پکار دي. د مرګ دپاره تیارې، د آخرت دپاره تیارې، په دین اسلام کې دعوت و تبلیغ کې په هر څه کې کوشش کول، د دې نه عبرت حاصلول. دوه ارادو سره تلل پکار دي د نارینهو دپاره، یو خو په طور عبرت او یو به طور ایصال ثواب. چې کله لاړ شي هلته نو یو خو ایصال ثواب کول، والدینو ته، ګاونډیانو ته، خویاړان دوستانو ته څه تلاوت، څه ذکر و اذکار، څه دعا وغیره کول او هغه مړي ته وربخل. او دویم به طور عبرت باندې تلل، یعنی د دې قبر نه، د والدینو نه، د قبرونو والا نه او دغه اهل مقبرې والا نه د دې نه څه کول؟ عبرت حاصلول چې یاره دا په څه وخت کې زمونږ سره ژوندي وو او وس د دې خاورو د لاندې شوي دي، نو مونږ له هم مرګ دپاره، د دې قبر دپاره، د دغې تورو تیارو دپاره تیارې پکار دي. نو دوو ارادو سره دغه لازمي کول پکار دي. صحیح شو جی؟ جزاک الله خیر.